لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار ہزار عالم درس تا کہ ہر آن محبوبہ ہزار ہزار عالم درس تا کہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکڑی رب پہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتربد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ دا محبوب دا کسے خورے ما تپور تدل عرشا دا محبوب دا کسے خورے ما تپور تدل عرشا ہم پدے قسمت نازیگم ہم پدے میں جن تیری گی او دا جمال کمال نوبت یہ چہ دا عرش پا بام غگیگی دا جمال کمال نوبت یہ چہ دا عرش پا بام غگیگی دا حغی محبوب لہجرہ اندرون ظلم خوگیگی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سر دوستان درود شریف ہوئے پتیز آواز بار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المجاهدين ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو همزولو د رب لا یزال او رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکرونه دي چې مونږ او تاسو یې دوانو جهانو د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړیو الحمدللہ اور رب العزال د دې مبارکو په طفیل باندې او د دې مبارکو په برکت باندې او د دې مبارکو په سبب او په خاطر باندې د کفر د تور تیرونا د ضلالت او د گمراهینا د پستینا او د یو ډېر لوی زوال نه الله کریم جل جلاله مونږ او تاسو د دې مبارکو په خاطر باندې رڼا او نور د ایمان طرف تراوستو د دې مبارکو خاطر او برکتو چې د عربو آغا ماحول چې پاغې کې چې عرب نه پیژند د توحید په مرکز کې بوتان ایښودلی شوي وو د خرافاتو بدعاتو د رسوماتو یو بازار ګرمو د دې مبارکو په طفیل باندې او په برکت باندې الله کریم هغه ماحول داسې جوړ کړ چې بیا د هغې ماحول کې چې کوم اوسیدونکي خلک وو هغې له رب العزال په دنیا کې بیا د جنت زیری ورکول او رب العزال د دې مبارکو په طفیل او برکت باندې هغه انسانان بیا د ټولې دنیا د پاره چې چا اخلاق نه پیژندل چا چې کم دی په دنیا کې زندگی دسې تیرولا
چې هغوی د رب لا یزال د وحدانیت نه هم چې کوم دی انکاریو. اکه خلق بیا داسې شو چې د حضور علیه السلام په طفیل او په برکت او په خاطر باندې بیا د هغوی په مقام باندې او بیا د هغوی په مرتبه باندې به د اسمان ملائکو مرش کو. نو زموږ عزتمندو چې د دې مبارکو په صورت کې الله په مونږ باندې کوم احسان په مونږ باندې وکړ، نو هغه احسان داسې دی چې د هغې شکریه خو نه ادا کیږي، خو تر قیامته پورې امت مسلمه ته دا سبق ملو شو چې په دې کائناتو باندې چې رڼا راغله، اکه د ایمان رڼا ده، د الله د معرفت رڼا ده، د انسانیت حقوق وپېژندی شو، معاشرت چې کوم دی په ښه طریقه باندې شو. نو دا ټول برکت او خاطر دا د مدینې منورې د جانان مبارکو. او د دې مبارکو ذات مبارک هغه ذات دی چې خلکو په زړونو کې د کفر تورې تیارې راوړي دي. رب لا یزال د دې مبارکو په صحبت باندې د ایمان پر رڼاګانو باندې بدلی کړي دي. یو صحابي دی د هغه د ایمان دروړو واقعه چې دا ډېره زیات عجیبه ده. حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک داغه نوم دی. د یو ځلې په زړه کې دا اراده وکړه چې زه به نن ځمه او چې ما ته په کوم ځای کې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ملو شو، نو زه به کریم آقا مبارک څه کومه شهید کومه. نو دې په دې نیت باندې راووته او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د کعبې نه غیر چاپېره طواف کوي. د دې طواف په دوران کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک رستو راغی او چې کله د خپله اراده کوله او ځان یې جوړو، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته ډایرکټ شاته وکتل او کریم آقا مبارک ته نه تپوس وکړو آیا ته فضالہ بن عمیر نه؟ دا مبارک ورته فرمایي زه یمه. حضور ته نه دویم تپوس کوي ماذا كنت تحدث به نفسك، تا په خپل زړه کې څه اراده راوړې ده او په خپل زړه کې د څه خیال راوړې دی؟ گویا کې د ده دا چې کوم منصوبه ده دا خو د ده د خپل زړه کې وه، دا خو ده چاته بیان کړې نه وه. د ده چې کومه منصوبه ده په دې منصوبې خو ده څوک خبردار کړي نه و، صرف د ده په زړه کې دننه وه او د وی چې زه به موقع بیا مومم او چې کله موقع بیا مومم نو زه به خپله اراده چې ما کومه کړې ده هغه به سر ته رسومه. خو رب لا یزال د مدینې منورې جانان مبارک لا هغه شان ورکړی دی چې د ده د زړه دننه خبر هم حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته الله جل جلاله وښودله. او چې کله دنه تپوس وکړو چې ماذا كنت تحدث به نفسك، دا تا په خپل زړه کې څه خیال راوړی دی؟ ځکه دا زمونږ د عقیده د اهل سنت و جماعت چې حضور علیه الصلاۃ والسلام رب لا یزال زمونږ د زړه په خیالات او وساوسو باندې خبردار کړی دی. نه د وی چې لا شیء كنت اذكر الله تعالی، ما خو اس سیزم داسې پړه کې نو بد الله ذکر مې کو چې د کله دا خبر وکړه چې د الله جل جلاله ذکر مې کو. فضحك النبي صلی الله علیه وسلم، حضور علیه السلام مبارک مسکی شو، کریم آقا مبارک مسکی شو، یعنی چون کې د خیال سره چې کم دی د د زبان مطابق نو موافق نو، د پړه کې اراده بل سره راوړې وه او بهانه بل څه وکړه. نو گویا کہ حضور علیہ السلام مبارک ورته دا ښودله چې دا ستا په زړه کې کومه اراده وه او دا په زبان دې څه ووې دا هغسې نه دي. ته چې په کومه اراده باندې راغلی پاکه اراده باندې الله جل جلاله زه خبردار کړی یم. نو حضرت فضالہ بن عمیر فرمایي ثم وضع یده علی صدری، حضور چې وکتل چې د ده په زړه کې خو د دشمنۍ اور دی او د ده په زړه کې خو د کینې او د بغض چې کوم دی یو سمندر دی او دی خو په دې اراده باندې راغلی دی، نو ډېر مشفق او مهربان نبی دی چې د ده پړه کې دا تیاری دي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک خپل لاس مبارک زما په سینه باندې کېښوده، خو چې کله یې زما په سینه باندې حضور علیه السلام مبارک لاس کېښوده، نو یا هغه سینه وه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د عداوت او د دشمنۍ نه ډکه وه، یا هغه سینه وه چې په ټولو کائناتو کې ماته د ټولو نه زیات چې مبعوث ترینو چې زما ناخوښه انسانو
العیاذ بالله غزات بابرکت د مدینه منورې د جانان مبارکو او زما په زړه کې اراده داوا وی چې کله حضور علیه السلام مبارک د خپل لاس زما په سینه باندې کېښود نو دا مبارک قسم خوري والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا احب الي منه وی د حضور علیه السلام مبارک لازما د سینې نه خپل چې کم دی لاس مبارک اوچت کړی نه دی صرف په خپل لاس کېښود او هغه سینه چې هغه په کائناتو کې د ټولو نه زیات عداوت او دشمنی د دې مبارکو سره لرله وایي داسې کمال د مدینې منورې د جانان په ښکلي لاسو مبارکو کې و چې زما د سینې نه لا اوچت کړی نه و چې والله العظیم په کائناتو کې د ټولو نه محبوب ترین انسان ما ته ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک جوړ شوی دی دا مبارک فرمای یا رسول الله چې ستا خواته نو مراغلی او ستاسو لاس مبارک زما په سینه باندې نو ایښودی شوی نو قسم مې ورته وخوړه چې په کائناتو کې دومره زما دعوت او دشمني د چا سره هم نه وه لکه کومه چې د تاسو سره وه خو ستاسو د لاس مبارک نه پس حالت دا دی چې په کائناتو کې مې دومره خوښ بل هېڅ څوک هم نه دي لکه څومره محبوب ترین چې راته تاسو یې ستاسو د راتلو نه وړاندې په دې ټوله دنیا کې ماته دومره ناخوښه خار بل یوم نو لکه کم خار چې ستاسو دی خو والله العظیم چې کله تاسو مبارکو په سینه باندې لاس کېښوده نو اوس په کائناتو کې په ټوله دنیا کې د ټولو نه خوښترین ماته هغه وطن دی چې په کوم وطن مبارک کې تاسو اوسېږئ دا عزتمندو د حضور علیه السلام مبارک شان دی چې د دې مبارکو په خاطر باندې الله تورې تیارې د کفر و ضلالت ورکې کړي دي او چې چا داسې خپلې مضبوطې ارادې راوړي دي چې د هغې تعصب او د هغې حسد او د هغې اناد او د هغې دشمنۍ به مشهورې وې او د هغې بهادرۍ به مشهورې وې چې زما د کریم آقا مبارک د صحبت څو لمحې موندلې دي الله کریم جل جلاله هغه ټول عداوت او دشمني په محبت باندې بدل کړی دی او د زړه د کفر تورې تیارې رب لا یزال په ایمان باندې بدلې کړي دي ځکه عزتمند یو بل صحابي دی حضرت ثمامه بن اساد رضی الله تعالی عنہ او دا هغه صحابي دی چې دا چې کوم دی د ایمان د راوړو نه وړاندې دا د خپل قوم سردار و د خپل قوم مشر و صحابه کرامو دا په جنگ کې گیر کو او بیا چې کوم دی راوستو په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې په یو ستنې پورې کلک کلکو تړو چې حضور علیه السلام مبارک راغی چې وی قتل نو دا جنگي قیدی دی تړلی شوی دی کریم آقا مبارک ورته مخامخ شو ورته وی ما دا عندک یا ثمامه ثمامه تا سره څه څیز دی وایه که نه څه حالت دی دی والا په جواب کې وایي چې عندي خیر ما سره چې کوم دی خیر دی ان تقتل ذا دم و ان تنعم علی شاکر که ته ما وجنې نو ګورې زه عام سړی نه یم که ته ما وجنې نو زه عام سړی نه یم زه په خپل قوم کې د ټولو مشر یم نو گویا کې مطلب یې دا دی د دې خبرې نه چې زما د وینې بدل به اخیستلی کېږي زه عام سړی نه یم چې ما به ووجنې نو ما به خپل قوم هیر کی بلکې زه هغه سړی یم چې زه د قوم سردار یم زه د قوم مشر یم زما قصاص او زما بدل به اخیستلی کېږي او وین تنعم علی شاکرین او بیا دام دا که تا زه پرېښودم او احسان دې را باندې وکړه نو ګوره یو احسان فراموش هم نه یم چې ته به ما پرېږدې او زه به احسان فراموش یم نه زه چې کوم د احسان فراموش نه یم که ما پرېږدې نو ستا دا احسان به زه ټول عمر یاد ساتم عام انسان نه یم و ان كنت تريد المال او یا رسول الله که چرته تاسو زما په کریم آقا مبارک ته فرمایي که تاسو زما په عوض کې زما په رهایه کې څه مال و دولت پکاري نو مال و دولت هم ډېر دی فصل ما شیطان بیا وغواړه چې څه دې خوښه وي څومره چې کوم دی زما پیسې غواړې نن زه عام سړی نه یم د قوم سردار هم یم زه عام سړی نه یم یو احسان فراموش هم نه یم احسان به دې یاد ساتم که پرې دې ښودم او که نه زما رهایې په بدل کې پیسې غواړې نو پیسې هم را سره ښه ډېرې دي چې څومره پیسې تاسو وایې ما ته ووایې حقه پیسې درکولو ته تیار یم وی جانان مبارک ورته مخامخ چې دا درې خبرې وکړې او دا درې جوابونه ورکړه حضور ته نه واپس روان شو دویمه ورځ شوه په دویمه ورځ وله حضور راغی بیا ورته مخامخ شو دی بیا مکه رنګې پستنو پورې کلک کلک تړلی شوی دی
حضور ته بیا تپوس کوای سمامه څه حالت دی امکه خبرې ورته وکړې په جواب کې امغه ورته وې که وجنې مې تپوس به مې کېږي که پرېږدې مې احسانمند به یم او که پیسې غواړې غواړه کریم آقا مبارک ته واپس لاړه په درېیمه ورځ ورله بیا راغی چې په درېیمه ورځ باندې ورله بیا راغی بیا ورته وې وایه که نه سمامه څه حالت دی دی سمامه امکه خبره بیا وکړه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي سمامه پرېږدئ اطلقو پرېږدئ پرېږدئ او دغه والا پرانیځئ دا چې کوم د پړي دي دا والا پرانیځئ صحابه کرام حیران شو چې دا څنګه چلو شو نه یې ته نه پیسې واغستې نه یې قتل کو همداسې پرېږدي کریم آقا مبارک ورته وی پرانیځئ چې ځي چې کله دی وایي چې زما زنځیرونه او زما رسۍ پرانیستې شوې نو یې زه خو حضور علیه الصلاۃ والسلام د ظاهري قید نه آزاد کړم خو چې درې ورځې زما جانان مبارک ما ته مخامخ شوی او د هغې والضحا رخسار ما لیدلی و د هغې واللیل زلف ما لیدلی وې او د جانان ښایسته او مبارک رخسار چې عاشق صادق فرمایي څوک چې ستا د ښکلي مخ په نظاره شي تسلی په بل کله دوباره شي او د همه جهان خادی به یې خاد نه کا څوک چې ستا د درد خور اواره شي او په ما هغه شپه اختر د نورې غم دی چې هلال ستا د ابرو راته ښکاره شي او مخ څرګند کړه د خوبۍ د گلشن سروې چې خوبان د جهان په نظاره شي جمعیت به هم هغې زړه ته حاصل وي ستا په مینه چې کوم زړه پاره پاره شي او د محمد امین نه ستا د مخ په شمع د هجران درد او ماتم دې کناره شي وی ما خو جانان مبارک درې ورځې لیدلی و د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دیدار خو مې شوی و نو زه خو یې آزاد کړم د ظاهري قید و بند نه خو آزاد شوم مګر کم محبوب علیه السلام مې چې لیدلی و نو دی مبارک ولا خو الله جل جلاله د کائنات هغه حسن ورکړی چې دا ښایست الله بل چا هم نه ورکړی عاشق صادق فرمایي وجه الجمیل پتا ختم زیبایی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زیبایی حبیبا سترګې د تورې د مازاق په سلایي حبیبا او قسم دې ته کوې یعقوب او زلیخې لیدلې و بطرهیرا د یوسف دلربایي حبیبا او په زړه سورې کړو ستا هجران محمد امین یا نبی ته د خدای دپاره وکړه دوایي حبیبا نو ظاهري قید و بند نه خو آزاد شوم خو چې حضور مې لیدلی او بیا راله د دې ځای نه تک چرته خوند راکو چې څوک ازلي بدبخته نو څوک ازلي شقي نو والله یو ځلې زما جانان مبارک لیدلی دی هغه د زړه دنیا بیا الله بدله کړې ده ځکه به کفارو حضور ته څوک را پرېښودل نه قریشو به حضور ته څوک را پرېښودل نه حضرت دماد رضی الله تعالی عنہ مبارک د ایمان دروړو واقعه بیانوي وی زه به چې کم دی سومه ما به خلکو نه پیریان پاسول او ما به چې کم دی دا دمونه کول وی ما ته چاوی چې په مکه معظمه کې یو شخصیت دی او دا کرنګې هغه باندې پیریان دی وجیباجي به خبرې کوي خو ډېر زیات مشهور دی وی ما وی چې زه راشه چې دومره مشهور شخصیت دی زه به مشهور شم چې زه وایم چې ما د هغه علاج وکړو وی زه چې رالم ابو جهل عتبه شیبه دې ټولو نه مې تپوس وکړو چې دلته یو شخصیت دی او دا نوم یې دی خلک وایي چې په هغه باندې پیریان دي زمونږ په معبودانو پسې خبرې کوي وجیباجي به خبرې کوي هغې راته وی چې او همداسې ده وی ما ورته وی چې زه ورځم چې دم پې واچوم وی هغې چې کوم دی ما سره خوا دی خوا کول زه حضور ته پرېښودم نه ورته پته وه که یو ځل جما جانان مبارک ته چې کوم دی څوک مخامخ شوي دي بیا خو زمونږ پاتې نه دی بیا خو د هغه په زړه کې به د ایمان رڼا راشي وی هغې را سره خوا دی خوا کول وی زه سحر سحر ته چې هغې اوده شو ما د هغې نه ځان په سایډ باندې که وراله ما د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک والا وی جانان مبارک ناست دی صحابه کرام ورسره ناستې دي وی ما ورته وی چې زه د ما هغه سړی ما چې زه دمونه اچوم که تاسو ته ضرورت وي چې زه در باندې دم واچوم وی کریم آقا مبارک ما ته کتل او بیا چې کوم دی حضور د خپل شیرین زبان مبارک نه کلام شروع کړ ان الحمد لله نحمده ونستعینه وی چې حضور کلمات شروع کړل دی وی چې ما کته وی په ما باندې عجیبه چلو شو چې یو ځل حضور مبارک دا کلمات وی ما ورته وی چې عید علیه کلمات یا رسول الله دا کلمات ما ته بیا وایا وی حضور علیه السلام مبارک چې راته هغه ووی ما ورته وی یا رسول الله دومره خوند یې راله راکړو خوند به یې ولې نه کوو چې د حضور د ښایسته او شیرین زبان مبارک نه راوتلي وو عاشق صادق فرمایي د جهان تراخه به کل واړه خواږه شي یا رسول الله د جهان تراخه به کل واړه خواږه شي په شیرین گفتار کراب لسر لبان ستا او هر سبا ستا له رخسار نور بیا مومي هر شپې سره کړي شغل تور زلفان ستا خوار محمد امین لدې شکر عاجز دی چې الله کړلو مداح شیرین زبان ستا
وی حضور علیہ السلام مبارک پخپل خوږ او شیرین کلام مبارک باندې زبان مبارک باندې چې کله دا کلمات وې وی زه حیران پاتې شم. وی ما ورته وی چې لقد سمعتو قول الکهنة والسحرة والشعراء، ما د ډیرو کاهنانو ساحرانو او د شعراو د فصیحانو د بلیغانو خبرې اورېدلې دي. فما سمعت مثل کلماتک هؤلاء، مگر یا رسول الله دا کوم شیرینی، دا کوم فصاحت، دا کوم بلاغت، دا کوم خائص او دا کوم ښکلا چې ستاسو په زبان مبارک کې ده، ستاسو په کلام مبارک کې ده، دا خو ما د چام نه دی اورېدلې. وی ما ورته وی چې تاسو مبارک لاس راکړئ چې زه ستاسو په لاس باندې په اسلام کې داخل شم او زه بیعت وکړم. جمع باندې لبیک یا رسول اللہ، امام اہل سنت فرمائی تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ چې ستا په وړاندې راغلی دی که فصحا او بلغا د عربو ګونګیان ته نه جوړ شوي دي او داسې لګي ته به وایې په دې زبان کې چې کوم دی په دې خوله کې زبان نشته بلکې زبان خو څه کوي چې داسې ستاسو په وړاندې راغلی دي ته به وایې چې په جسم کې جان هم نشته دی. نو د حضور په دربار کې راغلی څنګه او بطور قیدي او چې کله دا مبارک ووته او کله لاړه وی زه خو حضور مبارک آزاد کړم، خو د ازادۍ نه پس چې کوم دی څه چلو شو. وی د ازادۍ نه پس حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې مالا ازادۍ خوند رانه که. وی زه خواته لاړم یو باغ و، په هغې باغ کې مې غسل وکړ. وی ما وی چې د ظاهري د څنځیرونو نه او د رسو نه خو آزاد کړې، خو د خپلو تورو زلفو اسیر او بندیوانې جوړ کړې. اوس چرته چې کوم دی چاله مزه ورکوي هله پس لستا د زلفو په دام خلي چې د دوو کونو له دا مزان آزاد کا، او د مجغانو په خنجر مې کړه شهید، حواله مې د چشمانو په جلات کا، او زار لیلا و شیرین ستا تر خاک پاشا نه د سم ما سره رب قیس و فرهاد کا، او ستا د مخ په لاسانی جمال محبوبا خوار محمد امین رب ستا په وصل خات کا. وی زه خو یې چې کوم دی آزاد کړم، خو بابا جی مبارک فرمائی چې دا ازادي چې کومه ازادي دا هغه بیا له دا خو چې څوک ستا د زلفو اسیر او بندیوان جوړ شوی دی هغه له خو بیا ټول عمر کې ازادۍ خوند نه دی ورکړی، هغه خو بیا ټول عمر په دې بند باندې ځان بندیوان ګڼلی دی. فرمائی د خلاصین هم به په خوله چرې وانخلي که په دام د زلفو ستا شو گرفتار سو، او یا رسول الله که زما د دلبر وویني رخسار سو نه بشي د بل متا بیا خریدار سو، او په متا د زړه او روح به خرید وکړي که داخل شي ستا د حسن په بازار سو، او یا رسول الله نه خو تا غوندې آقا په جهان بل شته، نه زما غوندې د یار در کې خاکسار سو، او د زړه غوږ مې ترې نه کرکه کړي دلبره چې بې ستا له بحثکان دي بل گفتار سو، د زړه غوږ مې ترې نه کرکه کړي دلبره چې بې ستا له بحثکان دي بل گفتار سو، او د خلاصین هم به په خوله چرې وانخلي که په دام د زلفو ستا شو گرفتار سو، او زه محمد امین خو ستا د در خاکروب یم نشته ما غوندې خاکسار په دا دربار سو. مسوی په باغ کې مې چې کوم دی څوکه غسل مې وکړ او واپس راغلم نو د دنیا د قید نه خو آزاد کړی وم، خو ما وی چې اوس ازادي مزه نه کوي رالم د حضور علیه الصلاة والسلام په دربار کې مې کلمه وی چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. نن عزتمندو چې کله مخلوق د دغه محبوب علیه الصلاة والسلام د دغه کریم آقا مبارک د عشق او د محبت په دغه دام کې مبتلا او کله د دې مبارک سره خپل نسبت چې کوم دی مضبوط کړو نو که کفر تورې تیارې راوړې وي په ایمان باندې بدلی شوي دي، که ځان سره چې کوم دی سختۍ او تکلیفونه او څه دي د ټولې دنیا د دغه دلالت او د ګمراهۍ دغه انبار وپی چې د حضور دربار ته راغلی دی صفا سوتره بهر ته وتلی دی، خو چې کله مخلوق خدا د حضور د دربار نه مخ واړو او کله چې کوم دی څه چلو شو دنیا د خپل ځان د پاره رنګینۍ رڼاګانې هغه د مغرب په قدمونو کې چې کوم دی لټون شروع کړ، نو نن دا حالت دی چې مسلمان په هر ځای کې در په در خاورې په سر ګرځي. مغرب راولګېد زمونږ د دغه تعلق د ختمولو کوشش یې وکړ،
او په هغې کې هغې دوه قسمه وار وکړه. یو یې زمونږ په افکارو ذهنونو په عقلونو باندې وکړه او یو یې چې کوم دی زمونږ په جسمونو باندې وکړه. جسمونو باندې خو مسلمانانو جسم ځای په ځای زخمی دی. د افغانستان د دشت لیلا نه واخله تر د هغې چې کوم دی څه پورې د عراق، شام، د یمن، د فلسطین، د چیچنیا، د بوسنیا، هر طرف ته چې ګورې مسلمانان وجود زخمی زخمی پروت دی. هر طرف ته چې ګورې مسلمانان چې دی په تکلیف کې دي. تر د کشمیر پورې مسلمانان چې کوم دی په سختۍ کې دي. او بل طرف ته وارې زمونږ او ستاسو په ذهنونو باندې وکړه، په افکارو باندې وکړه. د هغې دپاره خپل خلک چې کوم دی په مونږ او تاسو کې راوستل او هغې لګیا دي په مختلفو ذرایعو باندې چې په هغې کې میډیا ده، په هغې کې چې کوم دی څه دي مختلف قسمه هغې په خپلو جامو کې زمونږ او ستاسو د ذهنونو خرابولو کوشش وکړو. په دې کې یو کوشش شو چې هغه همیشه نه دی شروع و. تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې دوی چې کوم دی د یو فلم چې د هغه فلم نوم و زندګي تماشا، هغې چې کوم دی څه چل وکړه د هغه فلم د ریلیز کېدو دپاره یو ټریلر هغې جاري کړ او هغه ټریلر دومره خطرناک و چې د 2-3 منټو ټریلر دی چې په هغې کې دوی بالخصوص اهل سنت و جماعت مکمل طور باندې ټارګټ کړیو. میلاد یې پکې ټارګټ کړیو، نعتخوانان یې پکې ټارګټ کړیو او چې څوک د حضور په شان کې بې ادبي او ګستاخي وکړي او یو قوم د هغې خلاف راوځي نو دا قوم یې په داسې انداز کې پیش کړی چې دا د خلک ګستاخي نه کوي بلکې دا قوم د ده نه خپله بدله اخلي. ذاتي دشمنو باندې یو بل ګستاخان جوړوي. تحریک لبیک یا رسول الله چې ټریلر وکته او د دې فلم ورته اندازه ولګېده چې دا فلم د امت مسلمه دپاره خطرناک دی. سواد اعظم اهل سنت و جماعت باندې پکې ګوتې اوچتې شوي دي او بیا د حضور د عزت او ناموس دغه مشن ته پکې نقصان رسولو کوشش دی. نو هغې باقاعده قانوني لاره خپله کړه او چې کوم سنسر بورډ د هغې ته او چې کوم د دې نور د اطلاعات و نشریات و وزارت د هغې ته مکمل طور باندې خطونه ورته ولیکل او خپل چې کوم دی موقف باندې چې په دې فلم کې دا غلطۍ شوي دي لہذا دا د ریلیز نه رکاو شي. 3 میاشتې په هغې کې تېرې شوې خو چا غوږ ونه ګرو او هغې وی چې دا بس اوسګار خلک دي چې څه وی به 3 میاشتې پس په 24 تاریخ باندې چې کله د هغې ریلیز کېده نو د هغې نه 2 ورځې مخکې امیر عظیمت امیر المجاهدین د حضور علیه السلام د دین نرس پایی چې چا په هر معامله کې چې د حضور د عزت او ناموس خبره راغلې ده خپل سختو تکلیفونو ته نه دي کتلی او میدان کې ولاړ دی. حق امیر المجاهدین حکومت وقت خبرداری ورکړه چې خبردار مونږ 3 میاشتې تاسو ته مکمل درخواستونه درکړو عمل مو پې ونه کړ لہذا مونږ سره آخري اپشن او لار همدا ده چې امت مسلمه روډونو ته راوځي او خپل احتجاج ریکارډ کړي چې مونږ هر څه کولی شو دا فلم چې کوم دی مونږ نه پرېږدو. چې کله الحمدلله تحریک لبیک یا رسول الله په 22 جنوري باندې ملک گیر چې کوم دی د مظاهرو د ریلیانو اعلان وکړ نو بیا حکومت وقت په هوش کې راغی. هغې وی چې دا خبره خو جوړ ډېره زیاته اهمه ده چې دی دومره د دې دپاره راوځي. میاو اهمه ده خو د هغه چا دپاره چې څوک د حضور د عشق او وفا په خوشبو باندې خوشبویه وي. الحمدلله الله اسلام له طاقت ورکړی دی او د حضور علیه السلام د عشق و وفا طاقت چې دی دا لازواله قوت دی. د امیر المجاهدین د هغې للکار په وړاندې حکومت وقت خپل چې کوم دی څه کړې سترګې ټیټې کړې او د هغې فلم په ریلیز باندې پابندي ولګوله. عزتمندو زه تاسو ته صرف دا یوه خبره کومه بس وخت ختم دی او هغه دا ده چې په دین اسلام باندې کلم سخت وخت راغلی زمونږ اسلاف میدان کې ولاړ دي زمونږ مشران میدان کې ولاړ دي رستو شوي نه دي. زه چې د دې ځای تاریخ راوالم چې دا په کوم جومات کې مونږ او تاسو ناست یو د 1928 29 30 او د دې نه وړاندې تر د 1800 اکه تاریخ راوالم په اکه ټایم کې ما سره FIR موجودې دي د هغې فوټوسټیټ موجودې دي چې په دې ځای کې حاجي صاحب د تورنګزو مجاهد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی صاحب اللہ کریم دی غریق الرحمت کی داغی په توفیل دی اللہ په مونږ کې مجاهدانه سوچ پیدا کی. هغې مبارکو په اکه ټایم کې د جهاد د دې ځای نه چې کوم دی بنیاد کېښوده نو د دې خلاف FIR وشوې. دا ځای چې کوم دی سیل شو بند شو دی مبارکو باندې پابندۍ ولګېدې جلا وطني راغله دلته په خلکو یو ځای بل ځای نه خپلې چې کوم دی څه ورکړې هغې وی چې او دا د انګریز سرکار غدار دی او دا د هغې چې کوم دی څه دی هغه وخت نه یو تاریخ روان دی الحمدلله تر نن وخت پورې چې قوم باندې کلم څه خبره د حضور د دین او د اسلام باره کې راغلی دا تاسو ته پته لګېدلې ده چې الحمدلله مونږ هغې ته سر نه دی ټیټ کړی سره د دې مونږ ته ډېر تکلیف میلاو شوی دی 3-4 میاشتې تاسو ګواه یې په 13 یخنۍ کې چې دلته چا هم د جمعې مونځ کړی دی په هغه باندې پرچه شوې ده او په دې ځای باندې غیر چاپېره فورس مکمل طور باندې ته و او هغې وی دا به نه کوئ دا به نه کوئ
مونږ ته مو خلکو منتونه کول خیر دی جی په خپل ځای باندې رحم وکړئ او تاسو چې کم دی بس معمولی رستو شئ لږ وخت سر ټیټ کې نو تاسو به دا استانه به هم چې کم دی بحال شي واپس تاسو به هم چې کم دی څه شی په آرام باندې کښېنئ مونږ مونږ چې کم دی دا هر څه ټیټېدو ته د دغه حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه غیرت نه پرېږدي مونږ دغه ته چې کم دی د دغه عاشق صادق هغه وینه او غیرت نه پرېږدي چې خبره د حضور د دین راشي مونږ سر نه شو ټیټ کولی استانه آباد هم د حضور د برکته ده د حضور په نوم باندې ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د موی مبارک په طفیل باندې ده او د حضور د عشق او د محبت په طفیل باندې ده نو چې کله زما د کریم آقا مبارک باندې د غیرت خبره راشي نو بیا حق هم لري چې د ټولو نه اول د غیرت او د ننګ اواز هم د حج آباد شریف نه پورته شي بیا الحمدلله چې کلم پورته شوی دی رب لا یزال هغې له بیا څه ورکړی دی کامیابي بیا ورکړې ده او ځکه عزتمندو راوتل زمونږ کار دی او بیا کامیابي د رب لا یزال کار دی نو ځکه ستاسو ټولو نه زه بار بار دا تمنا کومه او دا زما تاسو ته درخواست دی چې د حضور د عشق او محبت د ننګ ناموس او غیرت په دغه میدان باندې په دغه میدان کې مونږ سره انشاءالله شانه بشانه په میدان کې ودرېږئ هغه ورځ لرې نه ده که خیري چې دا کم لیبرل سیکولر بېدینه خلک زما استاد بچو ته چې کوم جالونه خور کړي دي رب لا یزال به دوی په دې کې ناکام کی او الله کریم جل جلاله به مونږ او تاسو له په دواړه جهان باندې عزتونه خوشحالۍ راکړي الله کریم جل جلاله دې هغه دوستان چې دغه احتجاج دپاره او دغه ریلیانو دپاره مونږ سره چې کوم دی بالکل کمر بسته ولاړو او هغې په خپله انتظار کو بار بار یې تپوسونه کول الله کریم جل جلاله دې د دې په علم کې په عمر کې په ژوند کې په مال حال کې په زندګۍ کې نور هم خیرونه او برکتونه واچوي او استانه او د دې د حق اواز دی الله کریم تل تر تل او همیشه دپاره آباد لري او تحریک لبیک یا رسول الله ته د رب لا یزال د حضور د دین دپاره او د ناموس مصطفی د حفاظت دپاره او پاکستان کې د نظام مصطفی دپاره الله کریم جل جلاله نور کامیابی او کامرانۍ نصیب وګرځي